الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. زما معزز سامعين، اللہ جل جلالہ بقرآن مجید کی خپل پاک او برگزیدہ بندگانو انبیاء ته خطاب کړی دی چې اے رسولانو دو پاک مال خورئ، پاک خوراک کوئ او بیا عمل صالح کوئ. یقیناً زه ستاسو د عملونو نه خبردار یم. علماء فرمایي چې الله تعالی اول انبیاء او مرسلین ته د پاک خوراک حکم وکړو او بیا ورته وفرمایل چې نیک عمل کوئ. معلومه شو چې انسان ته به د نیک عمل توفیق اله ملاویږي او نیک عمل د انسان اله قبلیږي چې کله د انسان خوراک حلال وي. ځکه چې د انسان کله خوراک حلال وي نو باطن کې دې سره یو خاص نور الله پیدا کوي. عباداتو کې د انسان خشوع او خضوع سره پیدا کیږي. الله تعالی حلاوت ایمانی انسان ته ورکوي. د دینه برعکس چې حرام مال وي نو هغه ځان سره نحوست لري او حلال مال چې ځان سره برکت لري. څوک چې په خپل هم حلال خوراک کوي، په اهل او عیال او بچو باندې حلال خوراک کوي، نو د هغه بچی نیک عمل دینداري او د مور پلار فرمان برداري. او چې څوک په حرام خوري نو هغه بی دین یو بی ادب او د مور پلار نافرمانی کوي. او دغه خبر حکم الله تعالی بیا مؤمنانو تم کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اے مؤمنانو د هغه پاکیزه رزق نه، د هغه روزۍ نه چې موږ تاسو ته درکړی د خوراک کوئ او الله وی خاص زما شکر ادا کوئ. عزتمندو دا حرام مال چې دی د دې ډیر زیات نحوست دی او حلال مال چې دی د دې ډیر زیات برکات دي. دیو جو علماء فرمایي چې تجارت او سوداګری اول په انسان باندې فرض نه ده، بلکې هغه اصول او قواعد او ضوابط ته انسان زده کی چې هغه د تجارت سره متعلق دي. که چېرې د تجارت او سوداګری کوي او هغه اصول او قواعد نه بې خبره دی چې کوم شریعت لازمی او ضروری ګرځولي دي، نو د دنیا او آخر به تباه شي. عمر فاروق رضی الله عنه یو اعلان کړو چې لا یبیع فی سوقنا هذا الا من تفقه فی الدین، چې زمونږ په بازارونو کې به سوداګري او تجارت هغه څوک کوي چې څوک په دین کې ماهر وي او د هغه اصول قواعد او ضوابط نه باخبر وي، نو هغه به تجارت کوي. نو عزتمندو حلال مال چې ډېر برکات دي او دا حرام مالونه چې خلک خوري او په قسمه قسم طریقو سره راجمع کوي، د دغه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا یاتین علی الناس زمان، خامخا په خلکو باندې یو داسې زمانه یو داسې وخت روان دی لا یبال المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام، چې سړی باړو پروا نه کوي چې دا مال ګټم چې دا حلال ګټم او که حرام ګټم، دا په حلاله طریقه ګټم او که په حرامه ګټم، دا په جایزه طریقه ګټم او که دا په ناجایزه طریقه ګټم. یعنی داسې وخت به راشي چې خلک په حلال او حرام منځ کې تمیز نه کوي. داسې قسمه احادیثونه مطلب او مقصد دا وي چې امتیانو داسې وخت پر عادي په خلکو باندې تاسو ځان بچ کړئ، ګوره حلال ګټئ او د حرامو نه ځان بچ کړئ. عزیزانو پر دې حق الله تعالی ګوره نه بخي. د شهید څومره لوی شان دی. حدیث کې راغلی دی یغفر للشهید کل شیء الا الدین. شهید ته الله تعالی وړي نو هر یو ګناه به ورته معاف کړي، لیکن پر دې قرض او حق ورته ګوره الله تعالی نه معاف کوي. محمد بن عبدالله بن جحش رضی الله عنهما یو صحابي دی. دی فرمایي چې زه په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ځای کې ناسم
کوم ځای چې به خلکو د جنازې کټ کې خودلو. دا روایت په مسند احمد کې دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان طرف ته نظر اوچت کو او بیا ښکته وکتل او په تندي مبارک باندې داسې لاس کې خودو او وی چې سبحان الله سبحان الله، سخت عذابونه د اسمان د جانب نه را نازلېدونکي دي. صحابي فرمایي چې مونږ انتظار وکړو یو ورځ او یو شپه، خو د خیر او د بلایي نه علاوه مونږ څه ونه لیدل. نو ما دې تپوس وکړو چې د الله رسوله مت تشدید الذي نزل، هغه تاسو چې وی سخت عذاب را نازلېدونکی دی نو هغه څه دی؟ نو د الله رسول فرمایل چې قال فی الدین، د قرض متعلق، د پردي حق متعلق د اسمان نه سخت حکمونه ما باندې را نازلېږي. او بیا د الله رسول فرمایل والذي نفس محمد بيده لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. دا څومره یریدونکې خبره وکړه. وی قسم په هغه ذات چې چا په قبضه او قدرت کې د محمد ساده صلی الله علیه وسلم که چر یو سړی د الله تعالی په لاره کې شهید کړی شو، بیا ژوندی شو، بیا شهید کړی شو، بیا ژوندی شو، بیا شهید کړی شو، بیا ژوندی شو، یعنی 3 پیری د شهادت مرتبه حاصل کړه، خو په ده باندې پردی قرض دی. ما دخل الجنة، د الله رسول فرمایي جنت ته به نه داخلیږي حتی یقضي دینه، تر دې پورې چې دا قرض او دا پردی حق ادا کړي. ورونو دومره سخت حدیث په دې کې راغلي دي. او نن چې چاته وایي چې پردی حق ادا کا او قرض ادا کا، نو یې هلته کې به ګورو بیا، او د قبر نه او د آخرت نه څوک واپس راغلي دي. حالانکه دا د کافر خبره ده چې چا متعلق قرآن کې وعید را نازل شوی دی. شیخینو روایت کړی دی، امام بخاری امام مسلم رحمهم الله، چې خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه صحابي دی، د لوهارتوب کار به کو. نو عاص ابن وائل او کافر دی لوی، هغه د پاره سکار وکړو، نو قرض پیسې وته جمع شوي. د خپل قرض مطالبه وکړه چې ما ته خپل قرض راکا. نو دوه ته قسم په خدای، او خو کافرو الله خو منو، خو شریکان ور سر منل. نو قسم په خدای تر هغه وخت پورې بتا ته قرض نه در کوم چې رسول پورې د محمد نه انکار ونه کی، یعنی د نبوت نه انکار وکړو، د پیغمبرین قرض ته ادا کوم. حضرت خباب رضی الله عنه ورته وی قسم په خدای که چېرې ته مړ شي او بیا را ژوندی شي دوباره، نو هم زه د محمد نه انکار نه کوم. نو دوه ته ووی ښه وایي چې یو سړی مړ شي نو بیا به دوباره مغه را ژوندی کېږي. دوه ته وی آو. نو د عاص ابن وائل ورته وی زه چې کله زه دوباره را ژوندی شم نو ما څخه به دغه مال بیا هم وي، نو بیا به تعالی هلته کې قرض درکم. قرآن کې الله تعالی په سورې مریم کې په دې معنی آیتونه نازل کړل. افرأیت الذي کفر بآیاتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله وی آیتا هغه سړی ولیدو چې زمونږ د آیتونو نه انکار وکړو، او دې دا خبره کوي چې خامخا دا مال او اولاد به مال هلته کې راکړی شي بالفرض والمحال. اول خدای د باز بعد الموت نه، د مرګ نه بعد د پاسېدو نه انکار کوي، او که چېرې زه پام سیدم چېرې داسې هم شو نو ما څخه به هلته کې هم دا مال او دا اولاد وي. الله تعالی وایي آیا د څخه علم غیب دی یا د رحمان ذات نه څه وعده اخیستې ده؟ الله وایي کلا، هرګز داسې نه. دا دی چې څنګه وایي سنکتب ما یقول، دا دی چې څه وایي دا مونږ لیکو، هر څه زمونږ فرشتې دا هر څه لیکي. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، مونږ به ورځ تر ورځې د لپاره عذاب سیوا کوو. ونرثه ما یقول ویاتینا فردا، او دا څه چې د څه کوي دا به مونږ ته پاتې شي، او دی به په داسې حال کې مونږ څخه راځي د مرګ نه بعد چې دی به تنې تنها او یوازې وګوري. عزتمندو دا هر څه الله تعالی ته پاتې کېدونکي دي.
دا مونږ تاسې مجازي او وقتي طور باندې مالکان یو. ولله میراث السماوات والارض، د ځمکې او د اسمانونو میراث دا به الله تعالی ته پاتې کېږي. نو وروڼو چې کوم خلک دا خبره کوي چې قرض به بیا هلته کې ګورو، دا ګورې د دغه کافر خبره ده. نو چې قرض اخلی د چانه په دې نیت باندې چې دا به زه ادا کوم، ګورې حدیث کې راغلی دی من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. څوک چې د خلکو نه قرض مالونه اخلي او اراده دا وي چې زه به ادا کوم، دا نه چې د خلکو مالونه به وخورم قرض به ترې واخلم، نه، اراده دا ده چې دا قرض به ورته ادا کوم. الله تعالی به دا قرض ادا کړي، یعنی الله تعالی به ولا اسباب برابر کړي او دی به دا قرض ادا کړي. او وروڼو دا پردی حق داسې دی چې دا په ورځ د محشر ورې نه مات کېږي. حدیث کې راغلی 3 قسمه رجسټر او عدالت وي په ورځ د قیامت باندې. یو د کفر او د شرک دی، هغې کې مکمل سختی ده، بالکل به کړه معافي نشته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله تعالی کو واړي بنده ته به هر یو ګناه معاف کړي، خو شرک ورته نه معاف کوي. ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. الله وی نه د یو مؤمن دپاره دا اجازه شته او نه د یو نبي دپاره چې د مشرک دپاره بخښنه وغواړي اگر که رشته داري وي. چې تا ته پته ولګېږي چې خاتمه په کفر باندې وشوه، بس د ده لپاره د مغفرت سوال بیا نشته. ګورئ، او دویم نمبر عدالت او رجسټر چې دی هغه د الله او د بندگانو په مابین کې چې کوم حقوق دي د هغې باره کې به وي. په دې کې مکمل نرمي ده. الله رحمان الرحیم ذات کریم ذات په مکمل نرمي کوي. او دریم نمبر هغه رجسټر او هغه عدالت دی چې د بندگانو خپل منځ کې پکې حقوق دي. داغه نه به بیا معافي غواړي، داغه نه به معاف کوي. ځکه خو رسول الله مبارکو فرمایل وي تاسو ته پته ده زما د امت فقیر څوک دی؟ صحابه وی چې دراهم او دنانیر ورڅه کوي، نه وي نو وایي دا فقیر دی، وایي نه دا زما د امت فقیر نه دی. زما د امت فقیر هغه دی چې په ورځ د قیامت په د ډېرو نیکو اعمالو سره راشي. په نمبر به خلک راځي، څوک به وایي چې ما پسې غیبت کړی دی، څوک به وایي زما یې چغلي کړې ده، څوک به وایي ما ته کنزل کړي دي، د چا به دنیا کې مال او دولت پاتې شوی. ان تر دې چې دسکه به ټول نیک اعمال خلاص شي، که بیا هم د چا حق په ده باندې پاتې وي نو د هغوی ګناهونه په ده باندې بار کړی شي، وایي دا زما د امت غریب دی. ګورې نو وروڼو پردي حق نه ګورې ځان وساتئ چې په چا باندې دی نو زر تر زره ادا کوي. دې وجې چې چا باندې پردی حق دی د هغې توبې دپاره دا شرط هم دی چې هغه ته به اول هغه حق ادا کوي، بیا د هغې نه بعد به د الله تعالی نه توبه، الله تعالی ته به توبه کوي او بخښنه به ګورې غواړي. چې د چا په خېټه کې یوه نوړی د حرام وي، 40 د یو عمل نه قبلیږي. ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی، دی فرمایي چې تلیت هذه الآیه عند رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. چې د الله رسول په خوا کې مې د آیات تلاوت کو چې ای خلکو پاک خوراک کوي. په ځمکه کې چې الله کوم پاکیزه څیزونه پیدا کړي دي د هغې نه خوراک کوي او حرام مه خورئ. ګورئ، فقام سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. په دغه مجلس کې یو صحابي ناست دی، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، د عشره مبشرونه دی، د هغه لس صحابه کرامو نه چاته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د جنت بشارت او زیره ورکړی دی. وی دی پاسې د وی چې یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. دا الله رسول ما دپاره د الله نه سوال وکړي چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځوي، یعنی چې څه دعا کوم لاس اوچتوم چې بس الله تعالی قبلی، ما دپاره د الله نه دا سوال وکړي. د الله رسول ورته فرمایي یا سعد، اے سعده اطب مطعمک تکم مستجاب الدعوه، اے سعد خپل خوراک پاک کا، تا به الله تعالی مستجاب الدعوات وګرځوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والذی نفس محمد بیده، قسم په هغه ذات چې چا په قبضه او قدرت کې د محمد ساده، والذی نفس محمد بیده ان العبد لیقذف اللقبة الحرام فی جوفه
ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. قسم په هغه ذات چې چا په قبضه کې د محمد ساده بنده چې کله یون وړی د حرام خپل بدن ته داخله کی 40 ورځې یو عمل نه قبلیږي، او کم بنده د بدن تربیت چې په حرامو سره وکړی شو داغه غذا او خوراک د حرامو نه وه، نو د دغه بدن او جسد دپاره د جهنم اور اولا او بهتر دی. ګورئ د دغه بدن دپاره د جهنم اور اولا او بهتر دی. نو ورونو دا دومره سخت وعیدونه راغلی دي او دومره سخت احادیث دي د قرآن کریم آیاتونه دي چې چا باندې پردې حق پاتې شو ګورې په ورځ د محشر هم ګورې بخښنه نشته ورونو. ښه د څو پورې چې ادایګي ګورې نوي شوي، نو الله تعالی دې موږ تاسو د پردي حق نه ګورې وساتي، او که په چا باندې وي نو توبه وباسئ، نو توبې نه مخکې هغه سړي ته هغه حق ادا کوي. الله تعالی دې موږ تاسو ته رزق حلال را نصیب کړي او د حرامو نه دې الله تعالی موږ تاسو بچ کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.